دا د ایمان تقاضم دا او ډیرا د برکتونو رحمتونو عظمتونو میاشتا حدیث پاک کی راضی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د جمعہ مبارک پورز باندې خپل مسجد ته تشریف راوړو او د محبوب علیہ السلام صحابہ کرام موجود دي د کونین سردار امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل منبر پاک باندې چکلا خپل پاک خپل مبارکہ کی خدا اول قدم کی خودو ځان سره آمین او فرمایل دویم قدم د منبر شریف په دویمه پونه باندې کی خودو به آمین ویل په درېمه باندې قدم مبارک کی خودو به آمین او فرمایل خطبه ختم شوا امام الانبیاء د منبر شریف نا تشریف راکوس کو صحابہ تی تپوس کئی اے دا اللہ محبوبہ نن خطاسو یو عجیب و ناشنا فعل کو ناشنا عمل مو کو ځان سره مدرے کرت پدرے قدمونو باندې آمین او آمین او آمین او فرمایلو وجه تپوس تی کئی دا د صحابه یو ښه عادت دی چې په کومه مسله په کوم ځای باندې بنه پویدو نو د حضور علیہ الصلوۃ والسلام نه بلا ججک بغیر د سیرنا بغیر د شرم نه تپوس به کول حضور مبارک نه تپوس کئی قربان نن خطاسو په منبر باندې یو قدم اغشتو آمین مویل وجه سوا دا سے ناشنا فعل خو کلمه کی تاسو نو فرمایله پہلا زل دے اول زل دے لمبی پیردا چې مونږ دا سے منظر ګورو امام الانبیاء مبارک فرمای اے زما صحابه ز چراغم او ما د منبر په اول پونه باندې خپل قدم مبارک کی خودو جبرئیل امین راغه راتوي هغه کسته هلاک شي چې دا چا مور او پلار ژوند دی او دې د مور او پلار دومره خدمت کوونکی چې دې په ځان جنت ته ورسي جبرئیل امین وی هغه کسته هلاک شي د کونینو سردار امام الانبیاء وی ما فرمایل چې آمین چې مور او پلار ژوند دي خدمت نه کوي دومره خدمت مونږ کې چې ته په ځان جنت ته ورسي هغه کسته هلاک شي امام الانبیاء وی ما فرمایل آمین دویم قدم میں چکے خو وی جبرئیل امین وی هغه کسته هلاک شي چې دا چا پوړان دي ستات ذکر او تذکرو شي او پتا سو باندې درود او سلام ونوي داس یو امتی می چې د امام الانبیاء ذکر وشي خو پتا سو باندې درود شریف ونوي هغه کسته هلاک شي وی ما فرمایل آمین دریم ځل باندې چې قدم एकदम وی راتوي چې هغه کسته هلاک شي چې چا باندې میاش د رمضان راشي اپا کې دومره عبادت اونکی چې هغه ځان د جهنم نه په بچ کی دومره عبادت اونکی چې ځان د جهنم نه بچ کی او د جنت د تلو قابل شي چې څوک دومره پر رمضان کې عبادت نه کوي چې صرف د جهنم نه په ځان بچ کی هغه کسته هلاک شي کونینو سردار امام الانبیاء فرمایي ما فرمایل آمین دا یو منظر دی انسان چې کله دیتا دی روایت ته سوچ فکر شروع کی چې دا څوک کوئی چې هلاک شي دغه خلق دا څوک دي دا تمام فرشتو سردار د تمام رسولانو تا درب د دربار نا پیغام او فرسان ارشادات روړون کی فرشتہ دا پټولو فرشتو کې د ټولو فرشتو سردار دا جبرئیل علیہ السلام او چې دا څوک په آمین وې دا څوک دا د تمام انبیاء امام دی
امام الانبیاء دے دا کونین و سردار دے زمونگ استاس و غمخوار نبی دے حضور مبارک پہ آمین وی نچہ دا تمام فرشتو سردار خیرے کئی او دا تمام انبیاء و سردار پہ آمین وی دا خیرے بنا تبلیگی یقیناً دا با قبلیگی دا چاچ والدین جندی دی رب دی ولوم دراز ورکی بچول پکار دی چی دا مور و پلار صحیح معنوں کی خدمتو کی او کل چی دا حضور مبارک ذکر کی گی تذکرہ کی گی دا مومن مسلمان یو پہچان دی چی حضور علیہ السلام باندے بدرود شریف چی او چی کل میاش دا رمضان راشی پس دا مومن مسلمان دا یو علامت دی چی دے ببیا دا دغه میاشتے کہ بدمرا ذکر اسکار او نوافل او عبادت کئی او دا مخلوق خدا خدمت بکئی چی دے پیزان دا جہنم نہ بچ کی دغه عمل باندې او جنت تدتلو مستحق گرزی رب ذوالجلال دی مونږ لم پدې میاش کې د صحیح عبادت توفیق مونږ ټول